کوم چې زموږ مشران دي د هغونه به څه غوښتنه کوئ؟ موږ ته دا غوښتنه کوو چې برای مهرباني زموږ په دې باندې توجه وکړي، زموږ په دې چې کوم نقصانات شوي، ځکه چې موږ غریب خلک یو، موږ دیاړیدار یو، موږ مزدوران یو. مثلا چې لاړ شو پنجاب کې موږ بچي وساتو، که موږ صرف دا کور بس ازو زموږ کورونه ټول ړنګ شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، ستاسو ورور اجاز مومن یم د یو نوي پروګرام سره. مینوالو، فضل الله محمد علاقه الینګار کې موجود یم. دلته کې زموږ سره مشران موجود دي کوم چې څه مطالبې لري د مشرانو نه. نو ورځو د یو مشر په سر باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل تعارف را سره وکړئ. زما نام کابل مې نوم دی او زه د الینګار اوسېدونکی یم. موږ د مشرانو نه دا اپیل کوو چې موږ مثلا چې 2010 نه لیکر د اوسه پورې تقریبا 2022 چالو دی. د هغه وخت نه چې کله اپریشن چالو شو نو دې ته پوځ راننوت او زموږ په دې کور کې ناست وو. په دې کې ډېر په باري مقدار باندې نقصان شوی دی. مثلا په دې کې زموږ ډېر سامانونه ډېر څه نقصان هم شوی دی. تقریبا کم ناس کم دې وخت کې زموږ د 1.5 کروڑ روپو نقصان د دې 2 کورونو شوی دی. نو تاسو ته د دې څه معاوضه نه ده ملاو شوې؟ نه هېڅ معاوضه نه ده ملاو شوې. موږ ډېرې درخواستونه ورکړي دي. د موږ تلي د هر ځای پورې، موږ د اسلام آباد پورې، بلکې منډه موالي ده. خو ما ته د اوسه پورې کم ما ته نه د درخواست کم دغه راغلی. غلنۍ ته موږ لاړ شو، برحال موږ کم دغه چې کړي درخواستونه جمع کړي دي، لیکن د هغې موږ ته کم دغه نه دی. بس صرف دغه ووایي چې ما پسې لیټر کړی دی. د لیټر موږ له بېرته دوباره کم جواب نه دی راغلی. نو څه غوښتنه به کوئ د خپل ایم این اے صاحب نه، د خپل مشرانو نه؟ کوم چې زموږ مشران دي د هغونه به څه غوښتنه کوئ؟ موږ ته دا غوښتنه کوو چې برای مهرباني زموږ په دې باندې توجه وکړي، زموږ په دې چې کوم نقصانات شوي، ځکه چې موږ غریب خلک یو، موږ دیاړیدار یو، موږ مزدوران یو. مثلا چې لاړ شو پنجاب کې موږ بچي وساتو، که موږ صرف دا کور بس ازو زموږ کورونه ټول ړنګ شوي دي. زموږ څه دوه قمره هېڅ هم نشته دی چې موږ مثلا خپل دغه وکړو. نو اوس راغلي موږ بلکې داسې چې موږ د یو بل او د بل په کور کې ناست یو. زموږ کوټې را سوری دي. موږ چې باران راشي نو موږ د ګاونډیانو که کورونو ته ځو، ځکه چې زموږ په دغه کمرو کې سات نه دغه د راولیدلو مطابق دي. د اوسه پورې کم سروې والا دلته نه دی راغلی؟ یو سروې د اوسه پورې نه سروې شوې ده په دې علاقه باندې. نو کوم موږ له څوک راغلي دي چې تاسو باندې چې کوم وخت کې شي وته، نو هغه موږ ته لکه دغه صرف ولیکل چې یاره تاسو ته به خپله معاوضه میلاو شي. لیکن د اوسه پورې موږ ته کومه معاوضه نه ده، ځکه چې موږ پرون هم تللي په دې خبره باندې غلنۍ ته، او موږ ته د دې هېڅ معاوضه. موږ د ایم پي این او د ایم این اے نه، د سینیټر نه موږ دا غوښتنه کوو چې موږ ته دې خپل حق میلاو شي، ځکه چې موږ د حق والی، بلکې نه موږ د پوځ د حکومت من خلاف نه یو. موږ د هغو څه ملګري، موږ د پوځ سزا نه وجنو، موږ په هر دغه کې اوسه ولاړ یو، بلکې موږ ته دې لږه توجه راکړی شي، ځکه چې زموږ خو ډېر نقصانات شوي دي. انشاءالله امید لرم زموږ ډېر ښه مشران دي، هغه به ستاسو ضرور په دې کې مرسته وکړي، ستاسو سره به مدد وکړي. دلته کې مشر راسره موجود دی. مشر څه به ویل غواړي؟ دغه ویل غواړم چې زما کورونه دغه شانته شوي دي چې ته به اوس وګورې ویې بینې په خپله باندې، نم په وس رسېږي، نم په لاس بریږي، نه ورته اوزګار یې د مزدورۍ مزدورکار خلک او کورونه ټول ختم شوي دي. کوټې لوېدلې دي، اوس د دیره کېدو ځای نشته، ټول پردي کور کې دیرئ. زموږ دا مطالبه ده، د اول خو زموږ د خپل مشرانو دا مطالبه ده، او بیا زموږ د سرکاري چارواکو نه زموږ دا مطالبه چې وروره خیر دی دا شپږ 2 کوره موږ زموږ ډېر نقصانونه شوي دي. زموږ سامانونه زه الله خو مسرونه بچ کړي دي، خو مالي نقصان زموږ ډېر زیات شوی دی. بیا موږ غریب خلک یو، خو د خوارۍ دیاړي والا خلک یو، پنجاب تیړۍ چې ولته موږ 10,000 15,000 روپۍ کراګانې وکړو، هغه موږ نشو برداشت کولی. د 2010 نه موږ متاثره شوي یو. دلته په دې کلي کې زموږ د آبادي لږه اوچته او دې باندې زه فوج راغلی، هغه وخت کې ضرورت و دې دیره شو، موږ په دغه باندې خفه نه یو. دا زموږ یو تاوان هېڅ خبره نه ده، دا زموږ وشي. خو باقي زموږ چې کوم چارواکي دي، الله چارواکي دي، هغو ته موږ دا مطالبه ده، خیر دی زموږ سره دا تعاون دي زموږ سره، خیر دی وکړي. کوم آبادي چې زموږ ورانه شوې ده، زموږ دوباره جوړولو لایق موږ نه یو، کمزور یو، ځکه چې موږ هلته نه کردارګانې برداشت کولی شو. دلته چې اوس موږ رالو دلته آبادیانې زموږ نشته، سرسوري زموږ نشته دی، کمې کابلې دي هغه زموږ غونډې ورانې شوي دي. نن سبا زموږ دومره وس نه کېږي چې یاره واپس راځي نه خپله ماشومان راوړو، کراګانې وو، او دلته دومره زموږ وس هم نه کېږي چې موږ آبادیانې دوباره سازي کړو. نن سبا ځکه چې مزدور راولي یا مصري راولي، او 2,000 روپۍ د یو مصري تیړي ده 15,000 روپۍ ستانه، هغه زموږ وس نه کېږي چې ورې کړو. نو زموږ دا مهرباني دي وشي، او دا موږ مطالبه کوو، یو سوال کوو چې زموږ سره اعلی چارواکي زموږ سره لږ تعاون وکړي. خیر دی موږ سوال په ځای باندې دا غواړو، موږ د کم یا د کم سرکاري چارواکو موږ چا خلاف نه یو، موږ سوال کوو، یو مطالبه کوو زموږ دا چې خیر زموږ سره امداد وکړي. کومه نقصانات چې موږ شوي دي، خیر څومره وس مطابق کم چې جایز دی هغه موږ خیر راکړي، چې په هغې باندې موږ خیر دی څه کار وکړو دې ملک کې. او زه خو دا ملک به مو آباد شي، موږ هم خوشحالي ځای ټول عمر په پنجاب کې اوسېږو، کراګانې ورکوو، نو بس نه کېږي په هغې باندې. څومره نقصانات به ستاسو شوي؟ نو کم از کم نن سبا ته پته ده چې نقصانونه خو ډېر شوي دي، مثال لکونو نه برابر نقصانونه شوي دي، ځکه موږ خالي سر بچ کړی دی، د بدن کپړې پیزار موږ کورونو کې پرېښی دی.
نو دغه چې اوس ته په خپله حساب ولګوه نن سبا چې ځکه چې هر ماشاءالله په هر کور کې شپږ اووه وکړي دي په یو کور کې نو موږ مثال شپږ اووه کور یو حساب کړه دې نه غوټ 15 شل کوره جوړېږي په غټه سطح باندې چې حساب وکړو نو موږ تقریبا چې اووه کوره ځینې متاثره شوي او په دې کې ډېر نقصانونه زموږ شوي دي اوس دومره غټه مطالبه زموږ دا زره چې دلته زموږ د سرسوري زیان نشته چې خدای باران شي اته شي نو موږ دلته د سرسوري زیان نشته دی نو ګاونډي نه ګزو ماشاءالله راځي چې خپل کورونه خلکو نه آباد دي زموږ د اوسېدو پناه ځای هم اوس نشته دی چا سره اوسېږي چې موږ ته ځای راکړي چې پاتې شو نو موږ دا د وینه ایم پي نه زموږ دا مطالبه ده نو عالم مشرانو زموږ مطالبه ده چې مهرباني وکړئ خیر دی زموږ سره شان تعاون وکړئ بس چې ته ستاسو وس کې یو څه د خپل نه وکړه ډېره مهرباني به ده او شکریه وي ډیره مننه کتونکو تاسو دغه کور ګورئ مکمل تاسو ګورئ نو یقینا ډېر د دې علاقو کې ډېر زیات نقصانونه شوي دي کله چې اپریشن راغلی نو دا کورونه چې کوم دی خلکو خالي کړل د دې نه لاړ ډېر سامانونه پرېښوده بهرحال زموږ پاک ایف سی هغه په دې باندې تقریبا په 2011-12 کې راغلی دا یو سنټر ځای یو مین ځای په دې ځای باندې ناست وو نو دلته کې ډېر نقصانونه شوي دي بهرحال د اووه اته کورونه دي یا د اته کورونه نو زموږ هم د کرنیل صاحب نه خاص کر ډېره توقع لرو هغه ځکه چې هغه ته ډېر کارونه کړي دي دلته سکیمونه کړي دي موږ د هغه ډېر شکرګزار یو نو موږ دغه غوښتنه کوو چې د دې سره پوره مرسته وشي دا غریب خلک دی د ریړو خلک دی نو دوی دومره کوي چې بس وګټي هغه ماښام له وخوري خپلو بچو باندې نو بهرحال دغه مطالبه موږ هم کوو د ایم این اے صاحب نه د ایم پی اے صاحب نه د سار مومن نه دغه غوښتنه کوو چې نور چې کوم اعلی چارواکي مشران دي هغو نه دا غوښتنه کوو چې د دې سره مکمل مرسته وشي مدد دې ورسره وشي دا غریب خلک دی ډېره مننه د ټیم راکولو اوس په دې ځای باندې ما کیمرامین صاحب مومن له راکړي اجازت د یو بل پروګرام پورې والسلام